وما فی الارض دا عطب تے پاگی بانی او دارنگی اگا تمام سیزونا چی پزمکہ کی دی دام دا اللہ دی خلقن و ملکن او تصرفا من ذا الذی یشفع عنده سوک دے چی سپارش بو کی پنیز دا اللہ باندے نو دا من متضمن دے مانا دا استفحام انکاری لا نو مانا دادا لا احدا یشفع عنده نشت یوتن چی دا اللہ پا دربار کی سپارشو کی الا باذنہی مگر پا اجازت دا اللہ باندے اس میں ولا شفاعہ کی علت خبرہ اکڑا یعلم ما بین ایدیہم دیکھ اشارہ دا احاطی دا علم دا اللہ دا یعلم ما بین ایدیہم پوئیگی اللہ پاگی چی دا خلقو مخیط دی وما خلفهم اغا چی دا خلقنا شاعت دی دا خلقو مخیط دی نے خلقو تخکاری دا خلقو پا علم کی دی نو عالم الشہادہ ہم دے کنا وما خلفهم کل چی دا خلقنا شاعت دی یعنی پنا دی ولا يحيطون بشيء من علمه دا مخلوق گیرنشی اچولے فیو سیز بانی دا علم دا اللہ نا الا بما شاء مگر اگا قدری چی دا اللہ خوخشی اگا قدری چی دا اللہ خوخشی وسعا کرسیوہ السماوات والارض پراخ دا کرسی دا اللہ اسمانون و زمکتا ولا يؤوده حفظهما نسترے کئی اللہ لرا نتنگئی اللہ لرا نمشکل کی گی پا اللہ باندے حفظهما حفاظت دا اسمانون و دزمکو وهو العلی او دا اللہ علی شانہ او العظیم برہانہ دا اللہ شان دیر چھتے او دا اللہ دلیل او برحان دیر غٹتے دا کرسی بانے بخبر کو نو کرسی موضع القدمین دا سڑے چی پا کم زبانی قدمونک دی دیتا کرسی وائی ولا یعلم کنہو الا اللہ خود دی کنہا او حقیقت سیوا دا اللہ نبل چاہتا معلوم نہ دے بہرحال دا کرسی دا اللہ رب العزت مشران دا سوائی چی قرآن کے کم لفظ راشی دا اللہ پا بارکی او دا متشابہات نائی نو آغا با پا اخفل دا غبانی چلائی ابا چلائی نو مانا دادا لہو کرسی لاک کراسینا دا اللہ دا پارا کرسی دا خو زما استاد کرسیانو پشانتی بنائی او دام اصل کے اغا وسعت علم چی دینو اگیتا اشارہ دا چی دا اللہ تعالی علم دیر وسی دے دا اللہ تعالی کرسی ہاری یو سیز نغٹا دیکھیں کلی بانی دا کرسی پا بارا کی دیر لوی تفصیلات راگلی دیر لوی تفصیلات و بہرحال دلتا دومر خبر بستے چی دا موضع القدمین تاوی مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ وی چی دا حکمرانی او دا سلطنت سرا متعلق خبر دا چی دا اللہ تعالی کرسی چی دا نمانا دادا دا اللہ تعالی سلطنت
او دا الله تعالی حکومت او دا الله تعالی غلبه دا اریو سیستا شامل ده چې وسع کرسیه السماوات پراخ د کرسی د الله اسمانونو ته او ځمکو ته دواړو ته پراخ دواړو ته ورغلې ده خو دا کرسی چې بیا راوالي او د الله په عرش کې کېدی نو داسې به مثال لکه په یو لوی میدان کې چې یوه ډبله روپۍ کېده د دې وجې نه د الله شان معلومول دا ډېر ګران کار دی چې اسمانونو او ځمکو ټولو ته پراخه ده د کرسي او هغه بیا دا حیثیت لري چې د عرش په مقابله کې هغه بیا دومره ده بهرحال دام یو مسله ده چې آیات کرسی دا یو آیات دی دا یو دا ورپسې دا آیات کرسی دی دا ځان له مستقل آیات د دې وجې نه به دا خبره کوي چې ما یو ځلې ترجمه کوله په خال کې یاره پخوانۍ خبره ده زما خیال چې ستاسو د ټولو پیدایش نه مخکې ده یعنی 67-68 که نه نو هلته یو اخندزاده صاحب ډېر تکړه سړی و دا ترجمه م وله ورتله زه خو نه وې تللی خو ما نه پېژندم نو هغه ناست وم چې ما دغه وکړو ما د دغه ځای نه ترجمه شروع کړه سبحان الذي اسرى بعبده لیلا که نه نو بیا مخکې تلو تللو یو ځای ته ورسېدو هلته سمدستي وویل لقد آتینا موسی الکتاب نو ما ته ویل دې کې څه ربط دی نو ما الله خو نره صاحب ربط پکې بلکل عیان دی دا څنګه ما سبحان الذي دا دلیل عقلی دی د الله په وحدانیت او د الله په صفایۍ باندې او ولقد آتینا موسی الکتاب دا دلیل نقلی دی نو بیا دا تپوس وموشو چې دا آیات کرسی آیات کرسی ده نو ما دا یو آیات دی نو هغوی ویل چې نه دا خلک ورسره دا اکراپي دي نو مالبی به ورته آیتې کرسی وی او آیت کرسی نه دی او ځان مستقل آیات دی نو دا بیات ساتي چې تاسو نو موږ خلک کوي دې کرسی په باره کې بر لیکلي دلته هذا کنایة عن احاطة علم الله بكل شيء ما دا خبره تاسو ته وکړه إذ لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وهو بكل شيء عليم شكل قرآن جل دا الله تعالی دا علمنا په اندازه ذرې باندې په اسمانونو په ځمکه کې څه شی پناه نشته او په هر څه پوهه دی واما الخلق فإنهم لا يعلمون إلا ما شاء يعلمهم إياه أن يعلمهم او مخلوق نه پوهیږي مګر په هغې چې الله یې په څه پوهه کوي دا نورم ګڼ روایت دی په دې کې لا اکراه فی الدین قد تبين الرشد من الغي ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت
युखरिजूनहुम मिनन-नूरि इलज़-ज़ुलुमात उलाइका अस्हाबुन-नारि हुम फ़ीहा खालिदून। रिवायत और हदीस के राजी शानुज़ूल के कि मदीने मुनव्वरे ता यव काफिला राला और यव अंसारी सहाबी दे दागे यव दो ज़ामन तख्तीदिली और फिरंगियान शी नो पा आगा काफिला के अगीम राला बस अंसारी द्वारा वो निवल अवेल नहीं पड़ेगा जो सो मुसलमानान शिवी नहीं आगे पूरी न पड़ेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो खबर रहा है और द कुरान दा आयात नाजिल कि ला इकराह फिद्दीन नश्तरे मजबूर कौल क़ब्लउल दीन इस्लाम बाने यानी तासोबा पर जोर बानी सूक न मुसलमान द अल्लाह ताला द जोर ईमान अल्लाह ता मकबूल न दे संगा द जोर ईमान अल्लाह ता मकबूल न दे न पर जोर बानी बसूक न मुसलमान दीजिए कि लग तफसील का निजान पूया गिरा ग्रान देगा। बाज़ खलक कोई दा पा आयत और सेब पाने मनसूख शवे वो मुहक्किकीन मुफस्सिरीन वाई दा पखपल जे पाते दे और दा मनसूख शवे ने दे असल खबर दादा कि यहूद और नस्वारा और मजूस और सूक के दी पशान अहली किताबी अगर बता सो इस्लाम कबलोल बाने न मजबूर कवई बल्कि अगी तबावल दावत इस्लामी पेश कई ठीक सवाल का सबर तो पेश कई दावत इस्लामी न कबलई नबिया बोर्त जिजिया पेश कई टिक्स पावर कई नो टिक्स वर्कई नो बास दीब पखपलो दीन बांधे प्रे दिया देता मुआहिदीन वाई देता मंग जिमियान वाई इस्लामी हुकूमत की उसीगी द इस्लामी हुकूमत वफादार दे वो पखपल नसरानियत ते पखपल पिरंगियत ते पखपल मजूसियत ते सतावर सकार नशदी पजूर मुसलमान की अलबत्ता मुशरिकानी मक्का चिदागी इस मजहब आसमानी न हो इस पैगंबर कायल न हो नदागी तदावत इस्लामी और यातूगा दा इकराह द चार पारा नश्ता दा अहली किताब द पारा नश्ता अम्मा गैर अहली किताब लेकिन दा हिंदुआन ची दी उसमें पर हिंदुस्तान वर्षु दी के बाद के मरायन न साजा हुई या वो मुसलमानी के या बे कोतरा का हुई और फल कश्मीर लूना बद इखलासा हुई दा माना दा पर ये नुक्ता बानी पेश हुई पर खबर चिल्ला इकराह फी दीन अगर ये मंग तो वो उस्तादान उदा तर्जुमा कहो लिया चिल्ला इकराह फी दीन माना दा इकराह को दीन के असल के इकराह न दा जकचे इकराह देता वही कि तो सड़े पदा शिकार बानी मजबूर की चिदागी पके खैर नहीं दे सरकुजी खू पके दुनिया और आखिरत बाड़ो खैर दा तर्जमे में मुकौरी खुदा तहकीक द मुफस्सिरीन दसे माचिता उस्तकमो अव्वली में मजबूर कवई कद तबय्यन रुश्द मिनल गय्यो यकीनन पड़ागा शवेदा दुरुस्त लार मिनल गय्य द गुमराही द लारिना
دلائل قائم شوي چې دا درسته لار ده دا غلطه لار ده نه رستو چا څوک مجبوره کومه او تفصیل لا فمن یکفر بالطاغوت چا چې انکار د طاغوت نه وکړو طاغوت چاته ویل کېږي كل ما يعبد من دون الله فهو طاغوت طاغوت هغه چاته وایي چې هغه خلک ګمراه کوي خلک بې لارې کوي دا طاغوت دی دا د مولانا اسد الله صاحب دی خبره کوله چې دا کله چې د افغانستان جهاد سرته ورسېده نو بیا امریکې خو د وروسته مقابلې لپاره دا کوو اگر چې موږ خو جهاد کوو نو بیا زمونږ رامشران یې ولمسول او هغه مجاهدین عرب چې راغلي موږ سره یو ځای جهاد کوو هغه ټول یې دغه کړله ونیول نو دوی موږ یې هغه جیل ته تللي نو په هغه وخت کې چې کوم دی نواز شریف و دا نواز شریف چې خدای نیولی که نه د لاس نه ډېر غلط کارونه شوي دي د غلا املا کړې ده یا نه ده کړې دا دوی اوسه پورې ثابته نه کړه او دا دی چې خدای ذلیل کړه نو دې وجه دا وه چې دا قسم حرکتونه کړي نو هغې چې مونځ وایي مونږ ورسره یو ځای مونځ کوو نو بیا ویل چې اللهم بطاغوت پاکستان خدای د پاکستان طاغوت نیسي بیا وایي څه ورځې بعد نواز شریف ختم شو بېنظیره راغله چې بیا موږ لاړو نو بیا مو ورسره یو ځای مونځ کوو نو ویل چې اللهم بطواغیت پاکستان خدای د پاکستان طاغوتانو نیسي نو جمع شوه که نه نو طاغوت جمع طواغیت راځي ویؤمن بالله او ایمان راوړي په الله د طاغوت نه انکار وکړي او په الله باندې ایمان راوړي فقد استمسک بالعروة الوثقی یقینا د کلکې منګولې ولګولې بالعروة الوثقی په هغه کړۍ مضبوطه باندې عروه هغه غوټې ته ویلې کېږي چې په پړي کې غوټه واچې په پړي باندې خلک خېږي که نه نو چې پړي کې غوټې نه وي نو ستا لاس به ترې شاته راځي او چې غوټې نو ستا دا لاس به کلک ونښي او اسقا مؤنث ته اوثق دی انتهایی مضبوطه غوټه څنګه مضبوطه لانفصام لها نو لانفصام هم راغلی لانقصام هم راغلی په قاف باندې هم راغلی دا قرات او په فی باندې هم راغلی دی معنا د دواړو یوه ده خو مشهور قرات په فا سره دی لکه زما ستا مخې ته پروت دی دا دی لانفصام لها نشته دې دپاره سیریوالی والله سمیع علیم الله اورېدونکی د هر څه پوه دی په هر څه باندې البته کوم خلک چې طاغوت باندې ایمان راوړي او د الله نه انکار وکړي نو هغه منګولي په داسې یو رسۍ باندې ولګولې چې د هغې رسۍ مثال قرآن د جولاګي د جالي هغه تار سره ورکړی دی څنګه چې د جولاګي د جالي هغه تار روست دی نو داسې د غیر الله د عبادت د غیر الله منښتې غیر الله باندې بروسې دا دومره روستي دي را بشي دا قرآن مجید کی الله ولی الذین آمنوا اللہ دوستوں
कार साजउन के देदा कसानु ची ईमान रावड़ी युखरिजुहुम मिन अज़्ज़ुलुमाति इला नूर रौबासी दी मोमिनानु लरा मिन अज़्ज़ुलुमाति दगा तोरो त्यारो द जहालत औ द कुफर औ द शिरकना इला नूर नूर द ईमान ता नूर द तौहीद ता चूंकि द कुफर लारी गणी दी द शिरक लारी गणी दी और द दीन लारी अवदा नती वजना कुरान द शिरक और द कुफर द गणो लानो ना ताबीर को जुलुमात सरा को जमे सा और द लारी द तौहीद ने ताबीर को नूर सरा वल्लदीना कफरू आगा कसानु ची इनकार करे दे उलाइका हुम औलियाउहुम त्वागूत दोस्तान द्वी चिकम दे त्वागूतान दी युखरिजूनहुम उबासीदा त्वागूतान देखपल दोस्तान लरा मिन नूर इला ज़ुलुमात दागा नूर द तौहीद ना द नूर द इस्लाम ना द नूर द ईमान ना इला ज़ुलुमात तोरो त्यारो द शिरकुनो द कुफरुनो द बीदीनो उलाइका अस्हाबुन नार दा कसान मरगरी द ऊर्दी हम फीहा खालिदीन इबा पदे के हमेशा मा चताउस्तवेल दा हमारे जान खबर होना करा ला युकरिहु अहलल किताबैनी वमन फी हुक्मिहिम कल मजूसी वस्साबिय्या अला दुखूल फिल इस्लाम इल्ला बिइख्तियारिहिम व तुक़बलु मिनहुमुल जिज़िया फयक़िर्रून अला दीनिहिम ए बाप खुद दिन माने पैदा बस जिससे कही अल इस्लाम कुल्लुहु रुश्दुन वमा अदाहु ज़लालुन व बातिल अत्तखली अनिर रज़ाइल मुक़द्दमुन अला तहल्ली बिल फ़ज़ाइल माना द ला इलाहा इल्लल्लाह वल ईमान बिल्लाह वल कुफ्र बित्वागूत दी वजना दा खबर याद साथ है दिन मखी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस मंगा उता उस्तदा खबर खई कि अल्लाह खपल दोस्तान द त्यारो द जहालत नरोबासी नूर द ईमान था नो अल्लाह ताला द खपलो दोस्तान मुअय्यद हम दे और नासिर हम दे और दागी नज़ीर तासो ता पेश कई अलम तरा इलल्लज़ीना हाज्ज इब्राहीम फी रब्बिही अन आताहुल्लाहुल मुल्क इज़ क़ाल इब्राहीम रब्बी अल्लज़ी युह्यी व युमीत क़ाल अना उह्यी व उमीत क़ाल इब्राहीम फ़इन्नल्लाहा याती बिश्शम्सि मिनल मशरिक़ फ़अति बिहा मिनल मग़रिब वबुहितल्लज़ी कफ़र वल्लाहु ला यहदिल क़ौमज़्ज़ालिमीन। दा नमरूद दे कम छे इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दद पर ज़माने की पैदाइश औदा द बगदाद बादशाह और से उतर बगदाद हुई बल्कि दद पर तमाम दुनिया बानी हुक्मरानी औदा यो सवालिया जुमला दा कि दुनिया पर आबाद दुनिया बानी देता रुबअ मुस्कून हुई यानी सलोरमज हिस्सा ज़्मके देवाने इंसान उसी द्रे हिस्से ज़्मका समंदर निवलेगा गए लगा द्रे हिस्से ज़्मका दा उबू निवलेगा और यो हिस्सा ज़्मका ऊंचा नु पदे यो हिस्सा ऊंचे ज़्मका बांधे
په دې دنیا کې د څلورو کسانو حکمراني راغلې ده. دو مسلمانان دي او دو کافران دي. مسلمانان سلیمان علیہ السلام دی ځکه چې د الله پیغمبرم دی، او دویم چې کوم دی نو هغه ذوالقرنین دی، او دوه په دې باندې کافران، یو نمرود او بل بخت نصر. همزر شو لکه کنه په تمام دنیا باندې په یو وخت کې چې یو کس حکمران دی، دا اوس چې په سونو حکومتونه دي، او امریکا ځان له برید تاوي زه چې سوپر پاور یم، او روس ځان له تاوي، او چین ځان له تاوي، او هندو پکې اوس لا هندوم برید پرېښودل، لکه هندو ته باندې خو موږ دلته کارونه کول او تا بریتونه پرېښي دي اوس، او یهودیان خو وایي چې بس دجال را روان دی، موږ به د هغې په قیادت کې ټوله دنیا نیسو. نو دا څلور کسان دي، دوه مؤمنان سلیمان علیه السلام یو، او ذوالقرنین دوه، او دوه کسان کافران دي، نمرود او بخت نصر. یو پکې دا دی چې د حضرت ابراهیم سره مناظره کوي. دو داسې کړي وو چې دا د مالیاتو او دا د فوډ دا وزارت یې ځان سره ساتي، نو چې د چا به دانې په کار وي نو د ده دربار ته به راغی، بس درخواست به هلکه دله ورکوي. نو چې ابراهیم علیه السلام راغی نو ده ته خو پته وه چې ابراهیم علیه السلام خو راغلی دی، خو زمونږ خبره نه مني، زما خدای نه مني. نو باس یې ورسه وکړو، او باس په دې شروع شو چې الله رب العزت فرمایي علم ترى ستا علم لدا خبره نه ده را رسېدلې، دا چې رؤیتي علمي شي، ستا علم ته دا خبره نه ده را رسېدلې، دا قصه ته نه ګورې هغه سړي ته حاج ابراهیم چې حجت بازی کوي او دلایل پیش کوي او جګړه کوي د ابراهیم سره فی ربه پر رب د ابراهیم کې. او دا ولی د ابراهیم علیه السلام سره الله بارک ولی جګړه کوي؟ ان آتاه الله الملک، د دې وجه نه چې دله الله حکومت ورکړی دی، دله الله څه ورکړی؟ حکومت ورکړی الله پاک. ان آتاه الله الملک د حکومت دا یو نشه ده. حکومت کې یو طغیان او سرکشي په سړي کې راشي، ځکه قرآن ورته اشاره وکړه چې ان آتاه الله الملک. دا د دې وجې نه د ابراهیم علیه السلام سره جګړه د الله باره کې کوي چې الله دله حکومت ورکړی دی، دې تواږي شوی دی. نمرود اذ قال ابراهیم، هغه وخت چې ویل ابراهیم علیه السلام مناظره کې، ربی الذی یحیی و یمیت، رب زما هغه ذات دی چې هغه ژوندي کول کوي او هغه مړه کول کوي. یعنی زما رب هغه ذات دی چې د هغه په لاس کې احیا او اماتت دی، احیا او اماتت دی. قال انا احیی و امیت، دا جاهل وی زه مړه کول کوم او ژوندي کول کوم. ٹھیک ده که نه؟ یو سړی د مرګ لایق دی زه یې پرېږدم، یو سړی نه دی لایق هغه زه مړ کړم. نو دا ما مړی مې ژوندی که او ژوندی مې مړ. حالانکه د ابراهیم علیه السلام دا مقصد نه و چې د سم
نو ابراهیم علیه السلام پوه شو چې دا سړی لم یبج دی دماغ کار نه کوي نو د یو دلیل واضح نه اوضح دلیل ته لاړ دا معنی نه چې مخکنی دلیل د ابراهیم ګینې کمزور دی قال ابراهیم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق پس یقینا زما الله راتله کوي په نور باندې د مشرق نه فأت بها من المغرب ترا ولدي نور لره مغرب طرفه پته به ولګي او خبره اسانه دا ده چې د نور خپل طبیعت دا دی دا به نور په وطنه خپل طبیعت دا دی چې دا به د مغرب نه مشرق ته دا نور غواړي چې ځلاړی دا آسان کار دی خدا الټه د مشرق نه راوستل مغرب ته دا د نور د مزاج نه خلاف ده نو ابراهیم علیه السلام ته ته آسان کار وکړه اګران کار زما رب کوي چې د مشرق نه نور راخیجوي او مغرب ته راولي او ته دا آسان کار وکړه ته دا نور راوله من المشرق نو زما رب فإن الله يأتي بالشمس من المشرق زما رب الله زما رب نور راولي د مشرق نه چې دا د نور د طبیعت خلاف دي فأت بها من المغرب زته د مغرب نه راوخی او د سیر راوله چې دا نورم دا غواړي فبهت الذي كفر بس متحیر شو کافر حیران شو څه جوابو کی فبهتا معنی دا ده متحیر شو بند شو چپ شو په جواب کی والله لا يهدي القوم الظالمين الله خون نه کوي قوم ظالم دا کېدې شوې چې نمرود ویلې وی چې دا د مشرق نه خو زه راولمه ستا رب دې د مغرب نه راولي نو والله لا يهدي القوم الظالمين الله ظالم قوم ته خونه نه کوي نو بس هار شم نو ابراهیم علیه السلام چې زه خو ګوره راغلی په غله پسې ومه او تا راسه مناظرې شروع کړې غله راکړل تا ته نه میلاویږي ابراهیم علیه السلام کور ته مایوسه روان شو مفسرینو لیکلي دي په لار باندې یو ډیرکۍ سره غوندې شګه ده اوس وایي چې داسې ورشمه کور ته ورننوځم تش توره نو په کور والو باندې نو بوجۍ ته ډکې کړې دغه شګې نه او پوخ باندې واړولي او چې کور ته لاړه غراره ټکی مفسرینو ذکر کړی غرارتین دوه بوجۍ نو هغې یې واړولي او بس بیا ستړی و مناظره یې هم کړې وه استوده شه حضرت سارا چې پاسې د بوجۍ کلا وکړه بوجۍ چې دي د معدې اوړه دي معدې اوړه دي نو ډوډۍ ته مزداره پخه کړه او په خپله یې وخوړه ابراهیم علیه السلام له ایښې چې کله راپاڅېده دا کوم ځای کې وه دا تا ولې هغه وړندي راوړي څه رزاق الله دی نمرود رزاق نه و دا مفسرین ذکر نو دا دغه سړي ته نه ګوري چې د ابراهیم علیه السلام سره د الله په باره کې جګړې کوي او کالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها
فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبست؟ قال لبست يوما أو بعض يوم. قال بل لبست 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. دا خاریه یو خاریه ده خو الله تعالی دی نوم نه دی ذکر کړی چې دا کومه خاریه ده. خو بهرحال تاریخ نه او تفسیرون نه دا ثابته ده چې دا بیت المقدس دی او دا بخت نصر چې بل ما یو بل خبیث ذکر کا چې په تمام دنیا یې حکمرانی و هغه وران کړی لکه نن چې یهودیان ورانۍ لګیا دی داسې هغه وران کړی. نو د قریې نه مراد بیت المقدس دی. قریه اصل کې د معنا د جمع کول ورکوي او خاریه ته هم ځکه قریه وایي او کلی ته هم ځکه قریه وایي چې دې ګڼ خلک په خپل لپریټ کې را جمع کړی. اوس دا کم سړی تیر شه په دې ځای او کالذي یا مثال د ده نه ګوري مثال د هغه سړي ته مر علی قریة چې تیر شه په یو کلی باندې نو دې په باره کې ګڼ اختلافات دي. څوک وایي دا عزیر علیہ السلام دی، څوک یو بل پیغمبر د الله یادوي، څوک خضر علیہ السلام یادوي. مختلف اقوال دي په دې. بهرحال چې دی تیریږي او وهي خاویة علی عروشها، دا کلی را پریوتونکی دی په خپلو چتونو باندې، یعنی چتونه مخکې را غورځولي او دیوالونه پرې پاسه را غورځولي. قال انا یحیی هذه الله بعد موتها. عزیر علیہ السلام وایي چې تا چې کوم دی نو دا به څوک ژوندی کي پس تا ورانوالي دی نه. ګوره د هر چا موت د هر شي موت د هغه مناسب د کلي موت دا دی چې ورانې کي او د کلي حیات دا دی چې بیا یې دیوالونه وکړي او آبادي کړي او چتونه پرې واچي. فاماته الله 100 عام، پس وفات کا اللہ عزیر علیہ السلام لرا پورا 100 کالا. ثم بعثه بیا را ژوندی کړ. دی چې د کلي نه مخکې تېر شو نو داسې یو شینکۍ دی او شینکي په دې غاړه کې یو ښایسته ونه ولاړه ده، نو خپله انځر ورسره دي، انځرو کتولې خو پېژنې که نه چې انځران پکې راټولوي. هغه یې ونې ته واچو، سترګې درنې شو، خوب ورغی. خبره خو یې وکړه که نه چې سترګې درنې شوې، هغه یې دغه ته واچو او د اوبو نبیذ التمر ورسره یا نبیذ العنب ورسره، هغه اوبو یې مالته ځوړندې کړي او خر یې پرېښود، هغه ګیا خوري
او عزیر علیہ السلام خوب راغی سته وده شو چې وده شو راپاڅېدو دا وجود یې چې دروند غوندې دی دروند نو الله رب العزت ترې تپوس کوي چې کم لبستا سونا خوب دی وکړو سونا درنګ دی تیر کو قال لبست یوما او بعض یوم یاره چې یو ورځ به مې تېره کړي بیا ویلې چې زه راتلمه او خر مې پرې ښوده او سملاستمه نو تقریبا غرمه نږدې وه نو بعضې ورځ به مې تېره کړي الله ورته ویلې نه بل لبست 100 عام تا پوره 100 کاله تیر کړي اوس دې ته ګوره فانظر الى طعامك وشرابك وګوره دغه خپل خوراک ته انځر ډېر زر خرابېږي ډېر ښایسته میوه ده جنتي میوه ده خو ډېر زر خرابېږي دې ورشه خوراک ته دې وګوره وشرابک وسکلو ته دې وګوره نبیذ عنب چې دي دام د شبارو نه زیات بېرستو خرابېږي لم يتصنع لم يتغیر دې کې اړو فرق نه راغلی او 100 کاله تیر شوي دي نو کوم شی چې دومره زر خرابېږي هغه الله 100 کاله روغ ساتلی شي وانظر الى حمارک خر ته دې وګوره خر ته چې وې کاته په دې شنو کبلو کې سپین هډوکي پراته دي پوهېږئ پرېوانې سپین هډوکي پراته دي ځلیږي او ورته یې وویلې چې داسې یو شی چې ډېر عمر نه خرابېږي هغه الله تعالی داسې کوي ورته وګوره وانظر الى حمارک وګوره خپل خر ته دی ولنجعلک آیة للناس او دې دپاره چې دا کار موږ دې دپاره وکړو چې تا یو نښه ساده کړو خلکو دپاره په توحید د الله او په بعث بعد الموت باندې وانظر الى الطاعات الى العظام وګوره هغه هډوکي د خرو ته کیف ننشزها څرنګې موږ دا راوچتو او څرنګې جمع کوو د ننشزو 2 ترجمې دي رفع او جمع دواړه ترجمه ده څنګه موږ دا راچوتو او څرنګې دا موږ جمع کوو ثم نکسوها لحما بیا اغوندو موږ دې ته غوښه په دې هډوکو باندې بیا موږ څنګه غوښه راوړو ته ورته ګوره اوس حضرت عزیر علیه السلام ګوري او د په مخ کې هغه هډوکي د خره دغه شو پټ شو ډانچه تیاره شوه او د پاسه پرې غوښه راله چې غوښه راله خر تیار شو بس لکۍ اوچته کړه په هڼېدو شو او چغې شو روغ شو فلما تبین له کله چې واضحه شوه عزیر علیه السلام ته قال وی فرمایل اعلم پوه شوم الله چې ان الله علی کل شیء قدیر یقینا الله په هر څه د طاقت خاوند دی کې بعث بعد الموت خبر راغله کله چې عزیر علیه السلام واپس بیت المقدس باندې ورغی اوس 80 کاله بعد هغه بیا باد شوی دی او چهل پهل دی او دغه دی سلیمان حضرت عزیر علیه السلام خلکو زه عزیر یم څه ګډې وډې وې 100 کاله شوي چې هغه ورک شوی دی ته وایې زه عزیر یم عزیر له خو تورات ورته نو ته بسم الله کا نو بس هغه شروع شو تورات نو دې خبیثانو چغې کړې چې عزیر ابن الله عزیر ابن الله دا پته ولګېږي دا د الله زوی دی العیاذ بالله پوهېږئ لکه په خبرو کې وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير
फसुरहुन्न इलैक सुम्मा इजअल अला कुल्लि जबलिन मिनहुन्न जुज़आ सुम्मा उदऊहुन्न यातीनक सअया वअलम अन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। दा इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह ता सवाल करी कि खुदाया मा तका उखाई स्तरगो बांधी व इल्म मुशाहदा बांधी की तब मड़ी संग ژوندۍ की नो अल्लाह ورته ول ستا ایمان نه دی په دې باندې اولم تؤمن ستا په دې ایمان نه دی چې به مړي ژوندۍ کوم ابراهیم ورته بلا ولې نه دی جی زما دا یقین دی چې ته به مړي ژوندۍ کې خو زه د اطمینان قلبي لپاره د علم مشاهدې مطالبه کو چې دا غوی په اطمینان حاصل کی نو الله ورته چې سلور مارغان برونی سي سلور مارغان نو خلکو په کې تعین کړي او قران او حدیث دې ذکر نه کړي څوک چې تاوس دې خارغه دې کوتاره ده دا قسم دا مارغان مفسرین ذکر کړي او حدیث کې نه دي نو دا سلور مارغان رؤنسا او فصرهن الیک فصرهن معنا دا ده عملهن الیک ځان ته مایل کا ځان سره عادت کا لکه ته چې یو مرغه وساتي نو چې تا هغه ته بیا اشاره کوي چې راشم راځي که نه دغسې دا مارغان ځان سره عادت کا ځان ته مایله کا او بیا دا پکې پټه پرته ده بیا ټوله لال کا سرونه ځان سره وساته او دا څونه مارغان چې دي نه یو کتله سازه که یو دا طاووس کارغه کوتره وغیره دا یو بل څه وټکوه او بیا د دې یو موټی راواله او ستا په حضور کې چې نږدې کې مې ډېره کې یو غرونه دي د هغې په سر باندې یوه دغه کېده او بیا ورته وی چې راشئ د الله په حکم باندې راشئ د الله په حکم باندې نو یأتینک سعیا دا ټول به راځي نو چې کله ابراهیم علیه السلام دا کار وکړو او بیا ویل راشئ سرونه په لاس کې دي ابراهیم علیه السلام ابراهیم علیه السلام ګوري د هغه ډېری نه هغه غوښه را روانه شوه قیمه او دا بل دین را روانه شوه بل دین را روانه شوه بل دین را روانه شوه ټیک شو دا ځان له ځان له کېږي د کارغه هغه ځان له شوه د کوترې هغه ځان له شوه د ټپوس هغه ځان له شوله د طاووس هغه ځان له شوله او د هر یو نه خپلې بڼې هم ځای کېږي خپلې غوښې هم یو ځای کېږي خپل هډوکي هم یو ځای کېږي چې ابراهیم علیه السلام ته رارسي روغ مارغان دي سرونه ورپورې نشته نو سرونه بس هغې پورې پیواز کا ته به وویني چې زه مړي څنګه یا په کوم کیفیت ژوندي کومه دا داسې به ژوندي کوم اوس پې پوه شوئ که نه وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى هغه وخت یاد کوي چې ویل ابراهیم یا زما ربا وښایې ماته څرنګې به ته ژوندي کې مړو لره قال ولم تؤمن الله ورته ویل ولې ستا عقیده او ایمان نه دی دا څه قال بلا ولې نه الله زما د عقیده ده ولکن لیطمئن قلبي سوال دې دپاره کوم چې زما له کې اطمینان او چین راشي قال فخذ أربعة من الطير ویل ورته الله واخلا ته څلور مارغان لره فصرهن الیک ځان ته مایله کا
ثم جعل على كل جبل منهن جزءا بیا وګرځو په هر غر ما دا ترجمه وکړه چې ستا په دې خوا کې دي داسې نه چې دنیا په هر غر باندې دا بس وکړئ کل جبلن ستا په ماحول کې چې کوم غرونه څونه دي هغې باندې لږه لږه کېده ثم ادعوهن یأتینک سعیا بیا راوغواړه دوی لره چې راځئ راځي به تا ته سعیا معنا په منډه منډه را روان وي وعلم ان الله عزیز حکیم پوه شه چې الله زورور دی زورور دی ته وایي چې هغه کم کار کوي څوک یې منع کولی نشي د عزیز معنا اصل کې چپ هغه به ځان ته څه ویلې هغه لکه چیف ایگزیکټیو دا د دې معنا دا ده چې زس چې دې څه کوي څوک ترې تپوس نشي کولی او دې د هر چا نه تپوس معنا دا ده چې د ده په کار کې به د هیچا کار نه وي او د ده به د هر چا په کار کې کوي دا دلته همدا انا ربکم الاعلی یو سړي ویلي کېږي په دې باندې دا د عزیز ترجمه ده په عربۍ کې او حکیم دی د الله تعالی په هر کار کې حکمتونه دي کله کله یو ډېر لوی ظالم له هم الله تعالی مهلت ورکوي ټیم وله ورکوي او حدیث کې راځي ان الله لیملی للظالم الله ظالم له مهلت ورکوي خو کله چې ونیسي نو بیا یې نه پرېږدي بیا یې پرېږدي نه زه خو وایم چې په دې ځای باندې نن بس کوو خبرې انشاءالله کېدای شي سبا پورې زما را بیماري وره اوس خدای سته کمه کړي که نه